سي دي کال دم کې کنه دا خبره ده نو سي چا ور کړی د یو محکمې ور کړی ده کنه دریای پنځکوړه باندې تاسو ګورئ باغی باندې هم په د سین مینس ته چې خلکو آبادی انجر سعودي بالکل جسټس مرحوم قیصر رشید سے فیصله چې کومه هغه ور بیډ نو هغه د دغه د دریا او د خړونو کینارې وي هغه داګه نه پس چې کوم د هغه سیندون نه غشم شروع شوی دی اسکیویشن هم شروع شوی دی او سره د خړون نام شروع شوی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کوتونکو زه د خپل مشر او پروفیسور رایشا صاحب سره چې کوم یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم زه محمد اسرار تاسو ته اول سلامونه وړاندې کوم او سرجی تاسو په پروګرام کې هر کله ویم مهرباني مننه کوتونکو زمونږه وړاندې چې کوم پروګرام نو هغه د سواد چې کوم سانحه شو نو هغه باندې تاسو کتل او چې یاره موږ چې دغه ذمہ دارو تعین چې کوم د بسنګ کېږي چې څوک ذمہ دار دي نننې پروګرام زموږ دا دی چې په هغه سواد کوم واقعي او سانحه چې شو لکه چې چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا شهاب علي شاه چې کوم هغه سواد تراغه نو هغه حالت کې آرډر ورکړ چې د څومره تجاوزات دي د سواد په سین باندې یا چې کوم دنه په بخیله کې دي ملک ایجنسی کې دي یا په کوزدر کې دي یا په بردر کې دي نو د هغې د لري کولو احکامات چې کوم دنه هغه جاری کړه او په هغه حواله باندې په سواد کې چې کوم دنه بیا پوری طور په سبا باندې چې کوم دنه اپریشن شروع شو او هغه وټلې هغه تجاوزات چې کوم د مخکې نه چې کوم دنه موجود وو یا منشن شو نو د هغې د غورځولو کار روانو په هغې سلسله باندې خو بیا په کم یو ټک خبره کوو چې یاره کوم ځای ته ورسېدو څه خلک بیا اعتراضونه کوي چې سټاپ شو خو اول به سرجي زه لږ دې بیکګراونډ ته لاړ شم چې د تجاوزاتو او د سیندونو نه د شګو کاڼو ایستو چې کوم دغه د پابندي وه نو هغه د تانې سره تعلق لرونکي پخواني چیف جسټس قیصر رشید مرحوم چې کوم دی الله تعالی د جنتونو نصیب کړي هغه یو څو موټ اغستې په کال 2021 کې لکه په 2021 کې او د هغې په نتیجه کې هغه احکامات جاری کړي چې یاره 200 فوټه فاصله کې به چې کوم دی نو سیند ته یا دریاب ته یا خوړ ته لږ دا پته نه لګي چې یاره یو سایډ ته ویلو او که نه مانه ته ویلو هغوی بیا دغه نه پته لګي نو لکه دا به څوک نه جوړی او که چا جوړ کړي د هغې د غورځولو بندوبست وشي او دغه شانتې به د سیندونو نه او د دغه نه چې کوم دی د خوړونو نه به چې کوم دی نو لکه کاڼي او شګې چې کوم دی شینګلې دا به څوک نه وړي اسکیویشن به نه کېږي تر څو پورې چیف جسټس صاحب ژوندی و نو دغه فیصله چې کوم وه نو هغه عملي وه او هېڅ چا چې کوم دی نو هغه د سیندونو خوړونو نه شګې نه شوي چتولی البته د هغه په ژوندانه هم انتظامي افسرانو چې کوم د تجاوزاتو لرې کولو میشن نو هغه هغې شروع نه کړو اوس هغه نشته او د هغه فیصله چې کوم دی نو هغه موجود ده نو آیا چې ججان چې کوم دی نو هغه وفات شي د دې دنیا نه لاړ شي نو د هغې فیصلې هم د هغې سره چې کوم دی نو ختمې شي یو خو دا خبره ده او بل دا چې کوم تجاوزات خلاف اپریشن شروع شوی دی نو په سواد کې اعتراضات راځي چې یو څه خاص خلکو آبادو ته چې کوم دی نو رسېدلی دی نو هغه چې کوم دی نو لکه پکې بیا ودرېدلي دي او په کوزدیر کې خو لکه ما د اپریشن نوم د څه شی نه دی لیدلی او یو خبره به زه بله وکړم چې په هغه وخت کې دلته اوس دوی دا وایي چې ریور بیډ نو په هغه فیصله کې د چیف جسټس صاحب چې کوم سوموټو ایکشن نو هغې کې ریور بیډ نو هغه کینارې وې نو په دغې حواله باندې سر تاسو مې لږ رڼا واچوئ ډېره مهرباني جناب اسرار خانو د کمې پورې چې د ججانو د فیصلو خبره ده نو فیصلې خو همیشه دپاره انټیکټ وي هغه د هغې د مرګ سره نه ختمېږي فیصله خو چې فیصله ده نو دا سپریم کورټ ورډکټ دی او که د های کورټ ورډکټ دی البته د های کورټ ورډکټ لا په سپریم کورټ کې چیلنج کېدی شي خو که سپریم کورټ یو ورډکټ ورکړي نو خو بیا ظاهر دی چې خوړو بدلېږي نه نو دا خوړو خبره نه ده چې یاره جج فیصله وکړه او هغه وفات شو نو د هغه فیصله هم ختمه شوه سیند شته د هغې چې کوم دی نو حدود شته د سیند هغه کټاو شته دی د سیند هغه سیلابونه چې کوم راځي نو د هغې هغه قدرتي آفات شته دی نو چې تر کومې پورې دغه دي نو دا فیصلې به هم ځکه قایمي ساتل پکاري چې سیلاب خو د چا لحاظ کوي نه اوس چې جج صاحب دا فیصله کړې وه الله دې ولې جنتونه ورکړي دغه چې کوم دی نو زما په خیال سره زه یم چې دغسې فیصلې خو چې کوم دی نو په هغه د سرو زرو په دغو لیکول پکار دي په ګولډن حروفو کې چې داسې ججان هم شته چې هغه د خوب دپاره فیصله کوي او هغه سوموټ واخلي هغه ته چا درخواست هم نه دی ورکړی حالانکې زمونږ د ژوندي قوم په حیثیت سره دا فرض جوړیږي چې مونږ لاړ شو مونږ درخواست ورکړو
نو که دا غیرت په مونږ کې نشته دی او ایز قوم مونږ دونه مرده یو او یو جج داسې فیصله وکړي نو بیا په کار دا ده چې زمونږ انتظامی خلک چې کوم دي نو چې د هغه فیصله امپلیمنټ کړي نو دغه خبره چې کوم د ستاسو نو فیصلې خو په کار ده چې انټیکټ پاتې شي. یاره جزو به اوس تازه خبره وکړم چې ما ته نن چا ووایي چې یاره دا اوس بیا چې کوم دی په اخبار کې ټینډر راغلی دی چې د سوات د سینو د ورسره چې کوم دی د پنچکوړې او بیا دغه شانته زمونږ د اجزانو د خوړونو لکه دا سپم خوړ به تاسو وګورئ زمونږ د کلي سره هغه چې کوم دی 9 فوټه جوړ شوی دی او د 9 فوټه زما په خیال یو وټ خوړ ورکول د خوړونو خول مطلب دا چې په کار نه راځي ورکړي ځکه چې سین خو بیا مستقل بهیږي خو خوړ خو د سره بهیږي نه او چې هغه بیا هم چې کوم دی لکه د هغې ټینډر ډیټ شوی دی چې هغه بیا ورکړی کېږي زه خو بیا وایم چې دغه کم ذمه دار چې دی چې څوک دا ټینډر یې ورکوي که هغه سیکرټري دی که هغه ډي جي دی نو اول خو د هغې خلاف کاروایي کول پکار دی او بیا د هغه چې کوم لکه د ایریګیشن چې کوم ذمه دار دی که هغه د صوبې په سطح دی او که د ضلعو په سطح باندې دي نو هغې هم چې کوم دی نو په دغې باقاعده ذمه دار دي چې هغه فیصله چې کومول نو هغه د هغه د مرګ سره فوري چې کوم دی نو هغه معطل کړی شوی ده نه که څوک کورټ ته تللی دي او نه چې کوم دی په های کورټ کې چا چیلنج کړی دی چې یاره په دې ریویو وشي خو هغې هغه د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه سیندونه هغه شکیم شروع شوی دی اسکیویشن هم شروع شوی دی او ورسره د خوړونو هم شروع شوی دی او دې نه علاوه چې کوم دی نو سر دغه چې کوم دی دا زمونږ په کوز دیر کې په سوات کې که تاسو وګورئ نو څه اعتراضات راغلي دي چې یاره څه زورور خلک چې کوم دی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا یو پخوانی گورنر هم یادېږي او دغه شانته یو وفاقي وزیر طرف ته هم اشاره ده چې یاره هغې چې کوم دی د هغې بنګلو ته چې کوم دی نو دغه رسېدلی دی نو هغې مطلب دا دی چې کار رکاو شوی دی نو زما خپل دا خیال دی چې یاره یو څیز روان دی نو دا بلا تفریق دی او که څوک دا خبره کوي چې یاره ما ته چې کوم دی نو انوسي میلاو ده نو دا انوسۍ چې کوم دی نو دغه نورو آبادو والا ته هم میلاو وي او اوله خو دغه انوسۍ په حواله باندې تاسو څه وایي اسرار خان دی کې ماته یو خبره را یادېږي د اقوام متحده په باره کې چې دی نو پخوا چا ویلي وو وی چې اقوام متحده کردار څه دی وی که د دوو غریبو ملکونو په منځ کې جنگ جوړ شي نو وی دیو چې کله پکې اقوام متحده ورننوځي او هغه په هغې کې خپل عمل دخل شروع کړي نو جنگ ختم شي بیا چې کله دا جنگ چې کوم دی نو د یو کمزوري او د یو زورور په منځ کې نو بیا چې دی نو په دې کې هغه کمزوری ملک ختم شي او که دا د دوو زورورو په منځ کې راشي نو بیا اقوام متحده ختمه شي ما ته هغه څیز په دې ځای کې هم زمونږ هم هغه څیز دلته کې هم اپلای کېږي چې اپریشن شروع شي ظاهره ده چې دا په کار دا ده چې دا بلا تفریقي دا د یو پوینټ نه شروع شو د ا نه شروع شو تر زیډه پورې په دې منځ کې چې څوک هم راځي که هغه بنګله ده که هغه کور دی که هغه هوټل دی د هغې مالک که غریب دی او که مالدار دی د هغې مالک چې دی نو که سیکرټري او که وزیر اعلی دی او که گورنر دی او که هغه یو عام ممبر دی او که بل وزیر دی نو چې په دې کې د ده لحاظ ونه کړی شي زمونږ د وطن مونږ خلک دا وایي یار زمونږ نظام خراب دی زمونږ نظام کې هیڅ خرابي نشته زمونږ خلک خراب دی مونږ خراب یو اوس زمونږ په ضلع کې که مونږ لور دیر او اپر دیر یاد کو یا دریای پنجکوړه یاد کو دریای پنجکوړه باندې تاسو وګورئ په هغې باندې هم په د سیند مینس ته چې دی نو خلکو آبادیان رسولي دي بالکل بالکل اوس که یو سړی وایي چې بھائی دا خو زما ځمکه سیند وړې وه نو په کار دا ده چې د سیند که ځمکه وې وړه نو چې دی د هغې انټري هم به د هغه پورټوار سره یي که نه یاره ګوګل میپ ته چې کوم دی د کار ګوګل میپ باندې ګوره هغه به د مخکې نه موجود دي ډي شو د زبیر نیازي صاحب هغه خبره کوله چې یاره ما بنو چې کوم دی حالانکه هغه ته د هغې ډېره لویه سزا میلاو شوه زمونږ د خیبر پښتونخوا یو پخواني وزیر اعلی چې کوم دی د هغه تنخوا زما په خیال چې له اوسه پورې په دغه حواله باندې بند ځکه چې هغه پې د سیب دوکانونه وران کړي نو هغه پې چې کوم دی نو لکه هغه تاریخي استحقاق جمع کړی او تاسو خبره کوئ اسرار خان هغه وی چې ما بنو چې کوم دی نو د 1900 چې نقشې ته چې کوم دی نو لکه برابر کړی دی ټیک خبره ده هغې کې د اوبو د لاره ده خوړ ده سیندونه دي غرونه دي یا ماینز دي یا څه دي نو دا ټول چې دی نو ټیک ته به د دې کې صحیح شک نشته چې دا د سرکار دی خو اوس د لږو پیسو د بچت دپاره ته چې کوم دی نو هغه نیچر دومره ډسټرب کې چې هغه بیا چې نو بې پراه وي هغه بیا په غوسه کې د هغې بیا کنټرول نه وي هغه چې راځي هغه خلک هم مړي هغه آبادیان یې مړي هغه پټي هم مړي نو زمونږ چې کوم دی نو یو محکمه ده نو هغه دا خوړونو د پیسو دپاره دا د چا د پیسو دپاره دغه پیسې هم چې دی
نو اونې پونې زی دغه ته خزانې ته او 90% او 80% او 95% او دا چې کوم د خلکو جبونو ته چې کوم د خاص خلکو رشتہ دارو ته ورکړي کی دا کیږي دا غو د پاره دا غو د پاره بیا ماته په دې هم ډیر افسوس چې هغه ورځ یو میټینګ کې ماته چا وې زموږ په ضلع کې راغوښته شو چې کوم دا کرش ماشینانو په حواله باندې و چې دا محکمې د مشر نه تاسو شو دا انډستری د کړه مایننګ چې کوم ډایریکټر د انډستری نو هغه ورته وی چې په ټوله ضلع کې چې کوم دی نو 1300 د کومره دغه دي دا 113 دي دا کرش ماشینان دي 13 پکې لیګل دی او 100 چې کوم دی هغه لیګل دي نو دې چې ورته تکاروي ول نه کې نو هغه ورته وی چې دا خو چې کوم دی نو په ټوله عدالت ته تل لوسته راغسته دا نو خو دې چې بیا دا غنه دا تاسو نه کوی چې ماته یو دوسته غانو هم وخیا کنه 4 اگست د بس آسان چل میټینګ کې دا خبر وکړو خبره ختم نه او دا سټیمات دې نشي آیا دا محکمې سره دا اختیار نشته چې یو سټی راوالي نو دا بل هم عدالت ته لاړ شو هغې ته درخواست وکړو هغه سټی ماتېږي دا ولې دا ځکه چې په دې کې اسرار خانه سیاسي خلک دي هغه پکې انوال شي دا د هغو ووټران دي دا د هغو سپورټران دي د هغوی کارکنان نو عدالت خو دا ده چې هغه خو بنیادي حقوقو خیال ساتي هغه چې څوک ورشي هغه ول سټی ورکړي خو سټی ډزنټ مین چې دا چې کوم دی نو دا فار ایور ده فار ایور سټیګانې نه وي او دا انوسی چې دا خلک خبرې کوي چې ما انوسی اغستې د پلان دا انوسی څوک ورکوي د دې خو هم تپوس پکار دی نو دا انوسانې داسې نه میلاویږي انوسی که پرس که زه ورشم ماله به انوسی راکړي چرې نه تاله به انوسی درکړي چرې نه دا انوسی چا ته میلاویږي دا چې کوم دی نو بارسوخو خلکو ته میلاویږي او دا یا د دیو چې دی نو داسې یو لینک وي نو دا یو مافیا ده نو یا دغه مافیا په جوړ د دیو دونه مضبوط دي چې د دیو دا لینک چې کوم دی او د دیو دا بانډس دي نو دا تر ډېر لرې پورې رسېدلي نن اوس زه په دلته به صرف دومره ووایم چې راکه پرده که د انوسي ورکړی شوي د حکومت سره خدای اختیار هم شته که نه چې ټول صوبه کې په کوم ځای کې د غلط تجاوزاتو لپاره چا هم انوسۍ ورکړي دي یو آرډر دی وشي چې باید دغه ټولې کال ادم شوې دغه مونږ کینسل کړې ختم هم کړې چې بیا هر سړی ډال کوي نه چې ما خو انوسي اخیستې وه انوسی د کال ادم کې کنه دا خبره ده انوسی چا ورکړي د یو محکمې ورکړي ده کنه نو هغې محکمې ته دې واپس رجوع کړي دا انوسیانې غلطي ورکړی شوي دي یا دې چې کوم دی نو د دغې محکمې خلاف خلک لاړ شي او هغه دې عدالت ته ورشي او عدالت دې پیدا فیصله وکړي چې دا انوسیانې کینسل شوي دا خو اسانه خبره سر زه خو په اخره کې یو ځل بیا دا خبره وکړم او دا سپیشلي په دې وخت کې چې کوم د پېښور های کورټ چیف جسټس دی چې د قیصر رشید صاحب مرحوم هغه فیصله چې کوم هغه وخت کې د هغې دغه چې کوم و په 2021 کې هغه کړې وه چې دا به د سیندونو نه د خوړونو نه به څوک کاڼي نه وړي شګې به نه وړي او د دې سره سره چې 200 فوټه کې د سیندونو او دریابونو په غاړه باندې چې آبادۍ کړي دي پکار دا را چې دغه د های کورټ چیف جسټس په دې وخت کې د هغه روح ته د تسکین ورکولو دپاره د خوشحالولو دپاره چې کوم دی نو په خپله باندې همغه چند یو ځلې بیا څو موټو واخلي او چې چا د هغه په هغه څیز باندې عمل نه دی کړی د هغه د وفات نه پس خلکو اټومیټیکلی چې کوم دی هغه غلط کارونه دوباره شروع کړي دي هغې ته سزاګانې ورکړی شي او د هغې خلاف کاروایی نه وشي نو تاسو خو 200 فوټه وایي زمونږ خو دا وایو چې د دې سیند دا او د دې خوړونو دا ټیکې او دا لیز او دا دې ختم کړي بېشکه چې د غرونو لیز دې ورکوي خیر دی خو د دې دغه نه دي چې کوم دی نو د دې خوړونو نه او د دې سیندونو د لیز نه دی دا سرکار قلار شي دا محکمې قلارې شي چې د دې اوبو دا لارې چې کوم دی نو چې دا په هغه خپل ځای باندې قایم وي چې دا چې دی نو دې ته مخې ته داسې بیریر نه راځي چې دوی هغه پرېږدي او په نورو پټو باندې او په دا بادو باندې ورځي نو که فرض که دغه هم وشي نو دا هم ډېره زیاته ده موږ خو صرف سوال کولی شو منت کولی شو زاری کولی شو درخواست کولی شو موږ خلکو ته یو پیغام ورکولی شو چې یاره بهی دا چې یو اویرنس دی چې یو د یو سړي په اواز باندې خو هېڅ به نه کېږي خو که دا یو اواز نه 100 اوازه جوړ شي او د 100 اوازو نه لاک شي او د لاک نه کروړ شي نو د دې بیا ډېر لوی اثر دی او بیا د دې ځګې هم دا نیوی کېږي او دا بیا چې کوم دی نو په دغه باندې دونه یو پریشر او بوج ورچوي چې بیا هغه مجبوره دی حکومت چې دغه کارونه وکړي نو بس هم د دې الفاظو سره موږ له اجازه راکړئ د الله په امان